أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 2 آیت نمبر 17 تا 20 په دې بر آیتونو کې د منافقانو قباحتونه یعنی بد عادتونه ذکر شو. اوس ورپسې په دې سلورو آیتونو کې الله تعالی د دغه منافقانو د قباحتونه یعنی بد عادتونو د پاره یو مثال ذکر کړي. دو مثالونه بیان کړي دي. مثال سره خبره لګ نور واضح شي او د بنده په ذهن کې خکینی او خپي پوي شي. نو الله تعالی په دې آیتونو کې د منافقانو دغه قباحتونه یعنی بد عادتونه دا غي د پاره یو دوا مثالونه ذکر کړي دي. الله جل شانه ارشاد فرمای مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذی پشان د هغه چا دی استوقد نارن چې اور بلکی پتور تیار کی یو کس اور بلکی فلما اضاءت پس هر کله چې دا اور روخانه کی ما حوله چار چاپیرا ددو ذهب الله بنورهم نو الله تعالی یوسی دارنا د دوی دارنا ختم کی وترکهم او پریک دی دوی فی ظلمات لا یبصرون پداسی تیارو کی چې بیا دوی ته هیڅ نخکاری. دلته الله دو مثالونه ذکر کړی دي. یو مثال ناری دی او یو مثال مائی دی. ناری د اور مثال یې ذکر کړی دی. مائی یو مثال یې د اوبو ذکر کړی دی. دا نار لفظ راوتی د نور نه دی. دی کې دو صفت دي. اور کې دو صفت دي. یو صفت یې دا دی چې اور بنده ته رڼا ورکوي. دویم صفت په دې کې ګرمایش ته سوزول کوي. اور کې دو صفت دي سوزول کوي او رڼا ورکوي. نو الله جل شانه د دې منافقانو مثال ورکو. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی په تور تیاره کې په یو میدان کې یا په یو ځنګل کې اور بل کی. نو د اور سره چار چاپیره هر طرف رڼا شي. اوس دغه رڼا نه غیر چاپیره خلق فائدہ واخلي چې رڼا شي نو ارس ورته ښکاره شي لارم ورته ښکاره شي هر طرف ته روخانتیا غونته کې راشي او یکدم د رڼا واپس ختم شي. نو چې دا رڼا یکدم واپس ختم شي نو دا چار چاپیره خلق چې دی رڼا ته راجمع شوي اغوی په تیاره کې داسې پاتې شي لکه سړی چې په توره تیاره کې څنګه لوند وي لوند کون پاتې شي. هغه د رڼا نه چې کومه فایده حاصلوله هغه فایده ختم شي او دی لوند پاتې شي. یادو ساته یو رڼا ده یو د انسان بصارت دی. که رڼا نه وي او د انسان دا بصارت سترګې نظر یې کار کوي بیا هم د د بصارت د ته فایده نشي ورکولی چې ته که توره تیارې وي نو که د نظر لګیم نو په دې تیاره کې به دې څنګه ځي. او که د انسان بصارت نشته د سترګو نظر یې نشته او دروازې رڼا وي بیا هم دته د رڼا فایده نه ورکوي. لکه یو سړی په سترګو ړوند دی
او رڼا روز د انور راختلی دي نو دته دا رڼا فایده نه ورکوي ولې د هغه بصارت نشته دی او که رڼا هم وي او بصارت هم وي د سترګو نظر هم وي او رڼا هم وي او بصیرت نه وي د زړه عقل او پویه نه وي نو بیا هم دا سترګې او دا رڼا بنده ته فایده نه ورکوي لکه یو سړی لیونی دی نو دی پرواز یو په شپه پسه دی دی خو په سم او په ګټه او په تاوان پسه دی خو په سم او پروانه نه دی بصارت هم شته رڼا هم شته بصیرت نشته دی د دې منافقانو مثال دقسې اوسې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین شمه بله کړله چار چاپیره ټوله دنیا روښانه شوله ټولو خلکو ته پکې د هدایت لاره په نظر باندې راغله او دوی منافقت لاره اختیار کړله یکدم ته الله تعالی د ایمان هغه رڼا واپس واغېسته ړانده کاڼه پاتې شو بالکل داسې شو چې هغه بصیرت یې ختم شو په سترګو کې نظر لګېدو هغه شمه د دین هم بلیده هغه ډیوه هم بلیده دوی ته فایده نه شوه حاصلولی بصیرت یې ختم شو دغه مثال الله ورکړی چې د دوی مثال داسې دی لکه یو سړی اور بل کی نو دا رڼا د دین چا بله کړې وه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دوی ته فایده حاصله نه کړله او صحابه او مسلمانانو ته فایده حاصله کړه د دې آیت د دې مثال دویم وضاحت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کړی دی او هغې وایي د دې مثال مطلب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو مدینه کې د اسلام رڼا خوره کړله نو بعضې خلک داسې وو چې هغوی د زړه نه کلمه وویله او د دغې رڼا نه د دنیا فایده هم حاصله کړه او د آخرت هم او بعضې خلک وو چې هغوی د منافقت لاره اختیار کړله نو د ژبې په سر خو یې کلمه ویله خو د زړه نه کلمه نه ویله نو هغوی ته فایده خو حاصله شوه خو د دوی دا فایده عارضي و همیشه نه وه او دا منافقان مخکې نه د کفر او د شرک په تیارو کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام رڼا خوره کړله نو دوی د ژبې په سر باندې کلمه وویله لږه غونتې کې فایده ورته حاصله شوه خو چې منافقت یې اختیار کو واپس د کفر او د شرک په هغه تیارو کې پاتې شول هغې رڼا دوی ته فایده ورنه کړله او دریم مطلب حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دی وی د دې مثال مطلب داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام رڼا او ډیوه او شمه بله کړه رڼا یې خوره کړله نو مسلمانانو صحابو د زړه نه کلمه وویله او دغه رڼا یې زړه ته کوزه کړله نو صحابو ته په دنیا کې هم دې رڼا فایده ورکړه په آخرت کې به هم فایده ورکړي او د منافقانو د ژبې په سر باندې کلمه وویله نو لږه غونتې کې عارضي فایده حاصله کړله د دنیا خو چې څنګه مرګ راشي نو د دوی د ایمان دغه رڼا به د دوی نه واخیستلی شي ځکه ایمان خو د دوی د زړه نه نو په دنیا کې لږه فایده خو یې ورکړه په آخرت کې او په قبر کې به ذره برابر فایده ورنه کړي همغسې د جهنم په هغه تیارو کې به پاتې شي دې ورپسې آیات کې الله جل شانه ارشاد فرمایي صم دا خلک کاڼه دي بالکل حق خبره نه اوري شاته ویلو که نه الله تعالی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم په غوږونو ولا مهرونه والیو دلته الله وایي صم کاڼه شوي دي اورېدنه کوي خو حق خبره نه اوري بکم او ګونګیان هم دي په ژبه حق وینا کولی هم نشي نه حق خبره اوري او نه حق خبره بل ته کولی شي چې خلک اسلام طرف ته راوغواړي عمي او ړانده دي حق خبره ویني هم نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازلیږي دا صحابه یې ویني د زړه بصیرت ورته حاصل دي دوی ته د زړه بصیرت نه دي حاصل حق خبره نه ویني د قرآن دا وحی او دا حق نه ویني فهم لا یرجعون نو دا خلک واپس راتلونکي نه دي رجوع دې ته ویل کېږي یو بنده د یو ځای نه روان شي واپس هغه ځای له راشي نو دوی ایمان راوړلو او د دې ایمان نه بیا منافقت سره ووتل خو واپس راتلو والا نه دي لا یرجعون دوی واپس د ایمان طرف ته نه راځي یعنی منافقت کې داسې وردننه شوي دي منافقت یې په دې زړه کې داسې پوخ شوي دي چې دوی به ایمان طرف ته واپس را نه شي او نه راځي په دې دوه آیاتونو کې د پخو منافقانو ذکر دی چې هغه د زړه نه پاخه منافقانو او ایمان طرف ته واپس راتلونکي نو لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول
د دې رکوع په شروع کې تاسو ته ما ویلو او د هغه ملګري دا پاخه منافقانو. دویم نمبر منافقان هغه وو چې هغوی په دې شک شبه کې وو، داسې بین کې وو، په مینځ کې وو چې د اسلام ګټه به ولیدله نو مسلمانانو سره به ملګري شو، او چې د کافرانو هغه به ورته راښکاره شو نو بیا به اخوا طرف ته لاړل، کله به اسلام طرف ته راتلل، کله به په دې مینځ کې وو، نه د دینو او نه د سادینو صحبه. په دې دویم مثال کې الله د دغه منافقانو ذکر کړی دی. او کصیب یا د دې منافقانو مثال داسې دی لکه په شیبو باران چې راوریږي من السماء د اسمان نه، فيه ظلمات چې په دغه باران کې تورې تیارې وي. ته ګوره کله کله باران کېږي نو تورې وریځې ورسره راشي، نو هر طرف ته دا وطن توره تیاره شي. داسې باران چې تورې وریځې وي او په شیبو باران وریږي، او په دې باران کې یو سړی روان وي په لاره باندې، نو په دې باران کې تورې تیارې وي، ورعد او غړزار وي پکې صحبه، د تندر غړزار وي پکې. نو چې د تندر غړزار شي نو بنده ویریږي، زر یو طرف ته ودرېږي، بیا زینا چې اسنه تندر په ما راپرونه ځي. وبرق او برېښنا وي پکې، نو په توره تیاره کې چې بنده ګیر شي او بیا دا برېښنا پړق وخي نو دته هر څه راښکاره شي، نو زر یو څو قدمه مخکې لاړ شي، او چې بیا تیاره شي بیا ودرېږي. الله تعالی وایي د دې منافقانو مثال دقسې دی لکه په داسې سخت باران کې چې یو سړی روان وي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، د تندر د دې غړزار نه بنده په غوږونو کې ګوتې ورکي. الله تعالی وایي دا منافقانم یجعلون اصابعهم ګرځي د خپل ګوتې، یعنی ورکي د خپل ګوتې فی آذانهم په خپل غوږونو کې، د سنا من الصواعق د تندر د غړزارونه، حذر الموت ولی د مرګ یره وي وسره چې اسنه د تندر د غړزار سره می دا زړه اونچوي او مړ نشمه. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی راګیرون کې د کافرانو لرا. یکاد البرق قریبه ده چې دا بجلی او دا برېښنا یخطف ابصارهم او باسي سترګې د دوی د سترګو د نظر بوزي. یا لکه په دې توره تیاره کې چې تا ته یکدم څوک تیز رڼا دي سترګو ته وخي، د سترګو د نظر دی ورسره داسې بل شانتي شي که نه شي صاحب. یا دا برېښنا ډېره زیاته یکدم تیزه وپړقېږي او ستا په دې سترګو باندې راشي، نو ستا ورسره دا سترګې دا نظر دی ورسره لاړ راشي. دقسې یکاد البرق قریبه ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم د دوی نه دا سترګې وباسي. خطف ویل کېږي اوچکلی نه، د چرګې سره کچې بچي وي که نه او بهر ګرځي په لار کې، ناګانه کې کارغه پرې رامنډه کړي او د سترګو په رب کې هغه بچي په پنجو کې اوچت کړي، دقې ته ویل کېږي خطف اوچکلی نه، د سترګو په رب کې یو څیز اخیستل. نو وی قریبه ده چې د دوی نه دا برېښنا نظرونه ویسي، په تلوار سره ته دا سترګې وباسي، دا نظر ته ویسي. کلما اضاء لهم، هر کله چې دوی ته دا برېښنا چار چاپیره وطن روښانه کی، مشو فیه نو دوی په دې کې روان شي. و اذا ازلم علیهم، او چې کله پې توره تیاره راشي قامو نو بیا ودرېږي مخکې نه ځي. دا خو الله تعالی د دې باران مثال ورکړی دی. اوس دا په دې منافقانو څنګه ورفټ کېږي صاحبې؟ د الله د طرف نه دا وحی نازلېده، دا وحی باران رحمت تی، د رحمت بارانو چې راورېدو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په صحابه باندې، او دا منافقان په دغه باران کې موجودو. نو فيه ظلمات، کله به پکې تورې تیارې راغی، لکه د جهاد حکمونه به راغلل، غزاګانې به راغلي، د کافرانو د طرف نه په صحابه باندې مشکل حالات راغلل، تکلیفونه به راغلل. دغه هغه ظلمات صاحبه د وحی د رحمت په دې باران کې دا هغه تیارې وي، هغه مشکل حالاتو. نو چې داسې حالات به ورعد او غلزار به د تندر غلزار به سو، د جهاد آیتونه به راغلل، د غزا میدانونه به ګرم شو، د تور اوازونه به پکې، دا به د تندر د غلزار په شانتي. و برق او بجلی به پکې. بجلی به څنګه وه؟ کله کله به جهادونو کې غنیمتونه حاصل شو، نو غنیمتونه بیا تقسیمېدل. نو څنګه چې په دې باران کې دا بجلی وپړقېږي او دوی ته به یو چا ته لار ښکاره شي، دغسې چې به په جهاد کې فتح حاصل شوه، غنیمتونه به راغلل، زکاتونه به تقسیمېدل، نو دا به دوی ته د رڼا په شانتي ښکارېدل چې په اسلام کې خو رڼاګانې دي، فایدې دي، مال میلاویږي، غنیمتونه میلاویږي. نو بیا به دوی زر روان به شو صاحبه.
چې په اسلام کې به ورته داسې غنیمتونه ښکاره شول ګټه به ورته ښکاره شوه نو په اسلام کې به یو څو قدمه لاړل خو که بیا به د جهاد حکم راغی سخته به راغله پریشانی به راغله د الله د طرف نه به یو سخت حکم راغی نو دوی به لکه په توره تیاره کې چې یو سړی ولاړ پاتې شي بیا به دقسې په ځای باندې ودرېدل مخکې به نه تلل چې مخکې خو هسې نه په دې کې تاوان نه وي په دې تیاره کې به څنګه ځم او دا خو سخت حکمونه دي سر مې پکې لاړ نشي مال مې پکې لاړ نشي بیا به د دې نه یریدل نه وبدرېدل الله تعالی وایي ولو شاء الله که الله وغواړي لذهب بسمعهم د دوی د غوږونو دا قوت به واخلي د اورېدو دا طاقت به واخلي و ابصارهم د سترګو دا طاقت په والی په سترګو به وړاندې کی په غوږونو به کاڼه کی اوس خو صرف د حق د اورېدو نه کاڼه دي اوس خو صرف د حق د اورېدو نه وړاندې دي بیا به الله په حقیقت کې وړاندې او کاڼه کی ان الله على كل شيء قدير بشک الله په هر چیز باندې قادر ذات دی د دوی دا خیال چې کني بس مونږه منافقت کو د جبې په سر کلمه وایو د مسلمانانو نه غنیمتونه محاصلو زکاتونه محاصلو نه په دې غلط فهمه کې دی نه اوسېږي الله په هر چیز باندې قادر دی د دوی پرانیولو باندې قادر دی مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذی پشان د هغه چا دی استوقد نارن چې بل کړي اور لرا فلما اضاءت پس هر کله چې دا اور روښانه کی ما حوله چار چاپیره ددو ذهب الله بنورهم نو الله تعالی یوسی رڼا د دوی الله تعالی بوتلله رڼا د دوی دلته نور لفظ وی الله د دوی دا رڼا بوتلله څه مطلب وی مطلب دا چې دی اور کې خو ماته ته وي دوه صفت دي بنده ته رڼا ورکوي سوځولم کوي نو الله تعالی د ایمان دا چې کوم رڼا وه دا شمع چې بله شوې وه نور خو د دوی نه واخیستو او هغه حرارت هغه سوځېدل پاتې دي قبر کې به هم سوځېږي او جهنم کې به هم سوځېږي هغه نور یې ته واخیستو او هغه حرارت هغه برقرار پاتې دي ذهب الله بنورهم نو الله تعالی بوتلله رڼا د دوی وترکهم او پرې ښودل دوی فی ظلمات د کفر او د شرک په هغه تیارو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صم کاڼه دي دوی د حق د اورېدونه بکمن ګونګیان دي دوی د حق د ویلو نه عمیون ړانده دي دوی د حق د لیدلو نه فهم لا یرجعون نو بس دوی واپس راتلونکي نه دي ایمان او اسلام او کامیابی طرف ته او کصیب یا پشان د هغه باران دی من السماء چې وي د اسمان د طرف نه یو سوال پیدا شو استاد جی باران خو امید اسمان د طرف نه باران خو د ځمکې نه وي صاحب نو دلته دا من السماء لفظ بیا څه د پاره راوړو خو صرف به داسې ویلو او کصیب فیه ظلمات باران خو وي د اسمان د طرف نه نو دا من السماء لفظ یې راوړو د زورنې د پاره که د ځمکې اوبه راشي او سیلاب راشي هغې ته خو به بند وي ډیم به ورته جوړ کړي د باران د اوبو نه د خلاصي لار نه وي هغه د هر طرف نه راورېږي نو کصیب داسې باران من السماء چې د اسمان د طرف نه وي او د هغې نه د بچ کېدو لار نه وي او کصیب یا پشان د هغه باران یا پشان د شیبو باران من السماء چې وي د اسمان د طرف نه فیه ظلمات چې وي په هغې کې تیارې ورعد او غړزار وبرق او بریښنا یجعلون اصابعهم ورکی دوی خپل ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې دا اصابع لفظ نه دی صاحبه دا درې بنده چې کومه ګوته ده دې ته اصبع وي او جمع اصابع راځي نو غوږونو کې خلک دا درې بنده ګوته نه ورکوي د ګوتې دا سر ورکوي سر نو سوال پیدا شو چې استاد جی غوږونو کې خو د ګوتې سر ورکیږي ګوتې خو پکې ورځیم نه او نه پکې څوک ورکوي او دې ته ویل کېږي انامل نو په کارو چې داسې ویلي وي یجعلون اناملهم د اناملهم په ځای وي یجعلون اصابعهم په غوږونو کې ګوتې ورکوي حالان کې ګوتې خو نه ورکوي د ګوتو سر ورکوي نو لفظ د اصابع بیا ولې ذکر شو وی دې ته وی استعاره من الکل الى الجزء ذکر د کل دی مراد تینا جز دی ذکر شوی خو ګوته ده خو مراد تینا د ګوتې د اثر دی نو وی په دې کې مبالغه ده ډیره زیاته زورونه ده
دوی دا وس یې نه رسېږي که وس یې رسېدی دا غونډه ګوته به یې په دې غوږ کې ورکړې وي د حق د اورېدونه چې موږ د حق وینا ونرو د جهاد د حکمونه ونرو د قرآن د درسونه ونرو د الله د وحي ونرو یجعلون اصابعهم ورکوي دوی خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندر د ګړزار نه حذر الموت د مرګ د یرې د وجې نه والله محیط او الله تعالی راګیرونکي دي بالکافرین کافرانو لره یکاد البرق قریبه ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم په تلوار سره یوسي نظرونه د دوی کلما اضاء لهم هر کله چې دا برېښنا روښانه کې چار چاپېره دوی ته مشو فیه نو دوی ځي په دې کې و اذا ازلم علیهم او چې کله تیاره راولي په دوی باندې قاموا نو ادرېږي دوی ولو شاء الله او که چېرته وغواړي الله تعالی یا ولو شاء الله او که چېرته غوښتلی الله تعالی لذهب بسمعهم نو اخیستې به او طاقت د دوی د اورېدو و ابصارهم او طاقت د دوی د لیدو ان الله بشک الله تعالی على كل شيء په هر څیز باندې قدیر قادر ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.